لقائل أن يمنع توقف التعدد والتكثر على التغاير. یو اعتراض ذکر کیوں بیا د هغې نه جواب کوي. وړاندې اعتراض دا پیدا شو چې تاسو اهل حق د الله دپاره صفات منئ متعدد، په دې سره لازمیږي تعدد د وجبو، تعدد د قدمو، او په تعدد د وجبو سره لازمیږي تعدد د الهو، توحید پاتې کېږي. د دې سره چې کوم دی اعتراض د ښه تقویت ورکوو چې نصرانیان درې چې کوم دی وجبه او قدمه مني، تاسو ورته مشرکان وایي. نو چې هر کله هغوی په درې مشرکان کېږي نو چې تاسو ومنئ یا اته منئ یا د دې نه زیات منئ نو تاسو ولې مشرکان دی؟ د جواب کوي فرمایل چې په نصرانیانو باندې تکثر لازمیږي د وجبو، او په اهل حق باندې تکثر نه لازمیږي د وجبو. دا جواب. اوس په هغوی تکثر لازمېده، ولې؟ هغوی قول کو په انفکاک باندې، په جدایي باندې، انتقال باندې. هر کله چې هغوی قول کو په انفکاک او په جدایي، په انتقال، نو په هغوی تعدد لازم شو، تکثر لازم شو. او اهل حق په انفکاک قول نه کوي، دا صفات منفک نه دي د الله نه. دوی قول نه کوي په انفکاک باندې، په انتقال باندې، نو په دوی تکثر او تعدد نه لازمي. دی جواب وکړو. د دې جواب خلاصه دا شوله چې مدار د تکثر، مدار د تعدد دا به په انفکاک وي. یو څیز د هغه نه جدا کېږي نو په دې کې به تکثر وي، په دې کې به تعدد وي. او چې نه جدا کېږي نو بیا به پکې تعدد او تکثر نه وي. دا د جواب خلاصه شو. د جواب په خلاصه پوه شوئ؟ خلاصه دا شوله چې تعدد او تکثر مدار په څه دی؟ په انفکاک. که دا څیز د بل نه جدا کېږي نو تعدد به راځي، تکثر به راځي. او که چېرې انفکاک نه راځي نو بیا تعدد او تکثر نشته. دا یې جواب. په دې جواب باندې دوه اعتراضه کوي. لومړی اعتراض تا خبره چې ګینې تعدد مدار په انفکاک دی، دا خبره دې غلطه ده. ګوره اعدادو ته وګورو، 1 2 3 10 20 او 100 داسې اعدادو پسې ځه مخکې. دا اعداد چې وګورو نو دا متعدد دي که نه دي؟ متکثر دي که نه دي؟ عدد چې راوالي دا چې کوم دی متعدد وي، یو بید وي، یو ټانګو 100 ټانګوان پېژنئ، یوه مڼه او 100 مڼې پېژنئ، یوه ډوډۍ او 2 ډوډۍ خو پېژنئ. پته لګي چې د یوې په ځای ته 2 ډوډۍ راغلې نو په دې کې تعدد دی، په دې کې تکثر دی، نو ځکه دې نه تاو شي. نو په عدد کې تعدد او تکثر شته، او تا وی چې مدار د تعدد او د تکثر په انفکاک وي، او په اعدادو کې انفکاک نه وي. دا 1 د 2 نه منفک نه دی، 2 د 3 نه منفک نه دی، او 4 د 5 نه منفک نه دی، ځکه دا خو د هغې دپاره جز دی. که تا ته دا منفک کو نو کوم ځای کې اخوا کل برابرېږي؟ جواب دې کو مدار د تعدد د تکثر په انفکاک دی. د پې اعتراض وکړو عدد متعدد وي، متکثر وي، باوجود په دې کې انفکاک نشته. یو اعتراض. دویم اعتراض، تاسو اهل حق د الله صفات منئ و یا اته؟ نو دا و اته متعدد دي که نه؟ متکثر دي که نه؟ تاسو منئ چې د الله و صفات دي اشعریه وي، اته دي ماتوریدیه وي. یا مو ومنل، یا مو اته ومنل، یا مو په سعودو ومنل چې کوم دا ماوراء النهر د بولیانو رایه وه. نو تاسو د الله صفات ومنل، متعددم ومنل، متکثرم ومنل، او اوس راشه آیا دا د یو بل نه منفک کېږي؟ تاسو دا صفات د الله نه منفک وایي؟ نه.
نو هلته وایي چې مدار د تعدد په انفکاک دی او دلته صفات متعدد منی او انفکاک نشته. پوه شوې په اعتراض؟ دا دوه اعتراضه په دې مخکینی جواب باندې کوي چې تا خو د سوال نه ځان خلاصوو. دا دی وی نصرانیان مشرکین دي ځکه په دوی باندې تعدد د عجبو لازم شو، تعدد د الهو لازم شو، مشرکان شول. وجه ځکه دوی قول کو په انفکاک، موږ مشرکان نه یو ځکه چې موږ که په تعدد قول کوو خو په انفکاک نه کوو، یو د بل نه په بېلتون نه کوو. ده په اعتراض وکړو چې دا جواب دی ضعیف دی د دوو وجو نه. اول اعتراض وارد شو په عدد باندې، اعداد متعدد وي متکثر وي باوجود انفکاک نشته، ځکه یو نه منفک کېږي د دوو نه، اته نه منفک کېږي د 9 او د 10 نه. که دا دې منفک کې دا خې جز دی څنګه به د هغې نه جدا کېږي. دویم اعتراض یې وکړو صفات د الله تاسو منئ متعدد دي متکثر دي او تاسو وایئ چې مدام د تعدد په انفکاک وي. اوس دا صفات د الله نه منفک ویلی شئ؟ نه. علم و قدرت د یو بل نه منفک ویلی شئ؟ نه. نو تعدد یې مني او انفکاک یې نه مني. یبنه چې د یمنه کې توقف د تعدد او تکثر چې ګینې تعدد تکثر دا ګینې موقوف دی علی تغایرې، په تغیر سره تغیر سره بمعنى جواز الانفکاک چې بېلتون جایز شي. نو دا منع کولی شي ولې للقاطعي بأن مراتب الأعداد مراتب د عدد تشمیر من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددة متكثرة. دا متعدد متکثر دي. اوس وایه تا خو تعدد په انفکاک وی، آیا دلته انفکاک شته؟ نه نه. مع ان البعض جزء من البعض، دا بعض خو جز د بعض دي، 1 د 2 او 3 د 4 نه. او الجزء لا يغير الكل، جزء خو د مغایر د کل نه نه، انفکاک هم ځای کې راغی. وإذا دویم اعتراض لا يتصور نزاع من اهل السنة، اهل سنت منځ کې نزاع نشته، اتفاق دی بکثرت الصفات چې صفات د الله کثیر دي وتعددها او تعدد باندې اتفاق دی. اخواته چې تکثر تعدد ومنو بیا عامه ده متغایره کان او غیر متغیر، که متغیر منی او کې نه منی خو متعدد منی. نو چې تا تعدد ومنه تا خو تعدد مدار په تغایر او په انفکاک دی. نو اوس تغایر او انفکاک ومنه دا که منی او که نه منی خو تعدد منی. پته ولګي د مخکینی جواب چې مدار د تعدد په انفکاک وي دا غلط شو، دا غلط شو. مخکینی جواب چې کوم تا کوو په نصرانیانو باندې چې هغه مشرکان دي او موږ نه یو، دا جواب دی د منځه ووتو. وایي دا سیټ تکیه د بل جواب زده کړه، ځکه چې دغه جواب خو مخدوش شو، بل جواب زده کړه، واپس لاړ شه. موږ د الله دپاره صفات منل وو یا اته. اعتراض وارد شو لازمیږي تعدد د قدماو د عجباو، لازم شو تعدد د عجباو سره تعدد د الهاو، او دا شرک دی. نو دی وی جواب اوس زمانه زده کړه دا تعدد لازم شو، خو دا تعدد د اوصافو دی، د ذواتو خو نه دی. تعدد د قدماو راغلی خو دا د اوصافو دی، او چې هر کله دا اوصاف دي نو لهذا په تعدد د اوصافو سره په قدم د اوصافو سره الوهیت د اوصافو نه وي، نو تعدد د الهو هم نه لازمي. د فرمي اصل جواب دا ټول د منځه وباسه مخکې چې دی کوو هغه اعتراض راواله او د هغې نه جواب وکړه. تعدد د اوصافو راغلی خو لیکن دا تعدد د اوصافو دی او تعدد د اوصافو قدم د اوصافو وجود د اوصافو دې سره الوهیت دا نه لازمیږي، تعدد د الهو نه لازمیږي، دا اوصاف دي. کوم چې محال دی هغه تعدد د ذواتو دی، هغه لازم نه دی. کوم چې لازم دی چې تعدد د اوصافو دی هغه محال نه دی. اولا دا چې داسې ووایه ان المستحیل تعدد ذوات قدیمه، محال تعدد د ذوات قدیمو دی، لا ذات و صفات، دا نه چې ګینې ذات او صفات متعدد راشي. دا خوب جواب شو. اصل جواب نه اعتراض وشو. اوس تا ته نصیحت کوي، خبره د ترخی د ادب او د نصیحت چې ګوره تاسو خو زنګ بچي
نو خبره صحیح زده کوه، صحیح خبره زده کوه، هسې نه چې ټکي غلط ووایې. هغه ټکی دا ذکر کوي چې ګوره د وړاندې نه بعضې خبرې داسې را روانې دي چې ذات د واجب تعالی قدیم دی، صفات قدیم دي، ذات واجب دی، صفات واجب دي. نو هسې نه چې داسې ورو ورو تا نه خبره بل خوا لاړه شي او ته داسې وایې چې ذات هم واجب دی، صفات هم واجب دي. مستقلا وجوب د صفاتو دپاره مه وایه، مستقلا وجوب د صفاتو دپاره مه وایه، دومره زړورتیا مه کوئ. نو څنګه چې وړاندې کلام ذکر کېده او بعضې خلک له قدم یې زړور اخیستی دی او داسې وایي چې ذات هم واجب او صفات هم واجب. نو تا ته طریقه درښیي بچیه دونه مه زړور کېږه چې صفات هم واجب کړي، ذات دې واجب کړو، صفات دې واجب کړو، عام خوا به نورې خطرې پیدا کېږي. په توحید به اعتراضونه لازمیږي، تعددونه به لازمیږي، نورې مسلې به لازمیږي. نو دونه پسې مخکې زړور مه وارځه. نو څه وکوه؟ داسې ووایه چې واجب ذات د واجب تعالی دی، قدیم ذات د واجب تعالی دی، او صفاتو ته چې واجب وایو په ضمن د واجب تعالی کې به ورته واجب وایو، مستقلا به ورته واجب نه وایو. داسې ووایه واجب قدیم او واجب صرف ذات د واجب تعالی دی، او صفات دې دپاره مستقلا وجوب صفت مه وایه، بلکې داسې وایه چې دا صفات واجب دي. نو څه معنا؟ واجب بې ذاتي دي؟ نه، واجب دی په دې معنا چې ثبوت واجب دی د الله دپاره. صفاتو ته چې واجب وایي نو په دې معنا سره چې دا صفات واجب دي، معنا ثبوت واجب دی، ثبوت لازم دی د الله دپاره چې الله دپاره صفت د علم او د قدرت او د سمع او د بصر شته. نو یو دا معنا ده د صفاتو چې دا واجب شي لذاته. نو یو طرف ته به ذات د واجب وایي، بل به صفات واجب وایي، نقصانات به لازمیږي. نه داسې مه وایه، ذات د واجب تعالی واجب او صفات واجب په ضمن د واجب تعالی کې. دا معنا چې ثبوت واجب دی د الله دپاره. نو په داسې انداز خبره وکړي نو نقصانات به نه پیدا کېږي. والا یجترأ، وایي زړورتیا نه ده پکار على القول چې داسې خبره وکړي بکون صفات، داسې وایي چې صفات واجبة الوجود لذاتها. څنګه چې وایي ذات د الله واجب الوجود دی، داسې وایي صفات هم واجب الوجود دی لذاتها، د ذات د صفاتو نه. داسې مه وایه ګوره، تعدد و جمع باندې مستقلا خبره مه کوه. څه ووایه؟ بل یقال بلکې داسې ویل پکار دي هي دا صفات واجبتون دا واجب دي لا لغیرها، دا صفات واجب دي خو د بل دپاره واجب نه دي، بل دا واجب دي لما لیس عینها، په دې بنیاد باندې چې عین ذات الله سره نه دي، ولا غیرها غیر هم نه دي. نو څه معنا شوله؟ دا غیرها او عینها دا عین او غیر د چا سره مراد دی؟ اعني ذات الله تعالی. نه خو عین دی د ذات الله سره او نه غیر دی د ذات الله نه وتقدس. نو معنا به دا شي چې دا واجب دی، معنا ثبوت واجب دی د الله دپاره. دی تا ته نصیحت باندې خبره کوله. اوس کوم حضرات چې هغوی داسې وایي چې دا صفات واجب دي، نو ولې تا خو موږ ته خبر وکړه چې داسې به نه وایې چې صفاتو ته واجب لذاتها ووایې، صرف ذات ته واجب ګڼې، صفاتو ته به مستقلا واجب نه وایې. د دې بعضو مولیانو چې پرې قول کړی دی چې ذات هم واجب دی او صفات هم واجب دي. وایي دا مولیان دي په کلام کې به ښه تعبیر کوو، داسې به ووایو چې ذات واجب دی او دا صفات چې واجب دي څه معنا؟ دا واجب دی ثبوت یې الله دپاره، صفات واجب لذاتها نه. دا مراد د هغه حضراتو د وینا نه چې هغوی صفاتو ته واجب وایي. د څه معنا؟ واجب لذاتها، دا معنا ده؟ نه نه داسې مه وایه. دا صفات واجب دي معنا ثبوت یې واجب دی د الله دپاره، داسې ووایه. نو دی فرمایي چې
هذا مراد ويكون هذا مراد من قال دا مراد اغا چه چاوی وینا کی چه واجب الوجود لذاته هو الله واجب الوجود الله شو بیسا فرمائی وصفاته صفات واجب دی لمن بسوئی صفاته یعنی انها واجب دا صفات واجب دی لذات الواجب دا صفات واجب دی ثبوت ذات دا واجب دا پارتا واجب دی ندا چگین صفات واجب دی مستقلا لذات الواجب تعالى وتقدس واما في نفسها او كذا صفات بخبله په اعتبار د ذات سره وایي دا ثبوت خو واجب شو د الله د پاره او په اعتبار د خپل ذات سره به واجب وایي وینا واما في نفسها چې په اعتبار د خپل نفس سره به ممکنه دا به صفات ممکن دي دا ممکن شو اوس اشکال پیدا شو چې هر کله صفاتو کې تا دا خبر او کړه مونږ ته د طریقه د ادب مو کوله دا بعضې حضراتو په کلام کې د تعبیل مو کو چې هغې ورته واجب وایي نو تا واجب ورته مه وایه دا واجب ووایه ثبوت واجب دپاره داسې وایه او په اعتبار د ځان سره صفات وایي څنګه دي ممکن دي دا ستا خبره شوه چې هر کله صفاتو ته تا ممکن وي موږ ورسره یو مقدمه بله یو ځای کړو او هغه مقدمه چې دا مسلم ده تمام چې کوم د عقلا ایماني هغه مقدمه دا چې صفاتو ته خو ته ووایې چې ممکنون موږ ورسره دا یو ځای کړو چې کل ممکنین حادثون دا مسلمه قاعده ده تا ووایې چې الصفاتو ممکنون موږ ورسره دا یو ځای کړو چې کل ممکنین حادثون پس صفاتو حادثې ته دې راوځي بیا خو به شی روان شي پوه شوي په اعتراض باندې تا د وجود تعبیر کو چې دې صفاتو ته موږ واجب وایو په کوم لحاظ باندې چې دا ثابت دي الله دپاره دا ثبوت واجب دی او په اعتبار د ذات سره صفات ویلي ممکن دي نو دا دې ټکه راوته چې الصفات ممکنه ده موږ ورسره بله مقدمه یو ځای کړو چې مسلمه ده والممکن حادث نتیجه به ورکړي چې په صفاتو حادث هم برشي خبره به روانه شي دې جواب کوي چې دا کلیه عرض نه چلیږي چې کل ممکن حادثون کل ممکن هغه ممکن مراد دی چې کم ممکن صادر بالاختیار وي کم ممکن چې دا ممکن صادر وي د واجب تعالی نه او صادر بالاختیار وي بیا دا ممکن حادث دی پیدا کلیه ټیک ده چې کل ممکن حادثون خو مراد د کل ممکن نه کم ممکن مراد دی چې صادر بالاختیار وي خو فکر کوو ګوره دا صفاتو ځای کافي پیچیده دی خو د دې نه اخوا نور د اسانتیا طریقه مشکل ده چې یو ټکی تا ته بیل بیل تار بیل کړم چې دا دې بیل دی دا دې بیل دی د دې نه اخوا وي خیال نشي چې بلې ته داسې اسان کړي خو پیچیده دی وړاندې مې تا ته اصول ښوولي د علامه تفتزاني هغه ځایونه چې دی خپل تحقیق کوي هغه ځایونه ګرانې او دی چې شرحه کوي هغه ګرانه دی شرح قید کې داسې چلیږي تلوین کې داسې چلیږي مختصر متول کې دقسې چلیږي دا طریقه ده حاجی خبره مو دا ذکر کوله چې تا وې صفات په اعتبار د ذات سره څه شول ممکن موږ وې دویمه مقدمه به ورسره موږ ټچ کړو چې کل ممکن حادث دا به ترې راوځي په صفاتو حادث نو غوړ سیز بروان کې دا خو د کرامیو مسلک شو د دې جواب کوي حاصل دا دی دا کلیه چې کل ممکن حادث دی مراد د ممکن نه هغه ممکن دی چې صادر د واجب نه صادر بالاختیار وي کم چې واجب نه صادر وي صادر بالاختیار وي دا ممکن به حادث دی او صفات د واجب تعالی دا صادر بالاختیار نه دي دا بالاستقرار دي متکلمین صفات د واجب تعالی صادر بالاستقرار وي الله جل جلاله د پاره چې څومره صفاتونه دي په د کائناتو کې وجود و غیره دا چې څونه مخلوق ته ایجاد او ترزیق کوي په د کې چې کوم د اختیار کمال دی او الله جل جلاله خپل صفات حقیقیو کې استقرار کمال دی نو صفات دا ممکن شول خو ممکن استقراری دي
او دا قاعده چې کل ممکن حادث دا په ممکن اختیاري کې چلیږي نه په اضطراري کې لہذا دغه صفاتو ته قاعده نه شاملېږي چې کل ممکن حادث شي ولا استحالة او محال واده نشته في قدم الممکن چې کوم ممکن دي شي هغه قدیم شي ممکن دي شي قدیم دي شي وجه دا چې دا ممکن اضطراري دی او ممکن چې حادث وي هغه ممکن اختیاري وي ولې دا ممکن قدیم اذا كان قائما بذات القديم چې دا قائم بذات قدیم سره واجبا به دا واجب دي دا په ذات سره غیر منفصل عنه دا غیر منفصل نه بنا پر سره فليس كل قديم الها صفات قدیم شول فار قدیم دا الہ نه حتى يلزم چې لازم شي اعتراض من وجود القدماء چې ګینه تاسو قول وکړو په وجود د قدماء سره لازم شي وجود الالهه وجود د قدماء راله وجود د عجباء راله وجود د الهه برشي تعدد د الهه برشي توحید په باطل شي وای دا اعتراض مکوا ځکه هر قدیم الہ نه لكن ينبغي ان يقال مناسب ده چې تاسو تعبیر کوا څنګه ان الله تعالی قدیم بذاته الله قدیم دی په اعتبار د خپل ذات سره نو که قدم دی او که وجود دی دا صرف د ذات لپاره وایي ان الله قدیم بذاته الله قدیم دی په اعتبار د ذات سره که وجود دی او که قدم دی دا صرف ذات سره وایي بس اخوا صفاتو کې دا ټکی ملګوا دا سوایا موصوف بصفاته دغه ذات موصوف دی په خپل صفاتو سره او دې سره دا قید ملګو چې موصوف بصفاته القدیم ادا پکې مو جو خبره به اسانه به غبار نو وایا ان الله تعالی قدیم بذاته په اعتبار د ذات سره قدیم دی موصوف بصفاته دا موصوف دی په خپل صفاتو سره او قدم وجود صفاتو سره مو وایا جو خبره به بالکل صفای او که بالفرض تو سره دا وایي چې موصوف بصفاته القدیمه نو په مطلب خو تاسو مولیان پوهیږئ په مطلب خو تاسو مولیان پوهیږئ چې تاسو وی چې دا صفات دي قدیم صفات دي واجب چې دا ثبوت الله د پاره واجب دي مستقلا بډاګي وجوب مراد نه دي نو تاسو په مطلب پوهیږئ نه بغلط دی او چې کوم سره اهل علم کې نه په دې تحقیقاتو نه پوهیږي کدا وخت دا ټکی راغی چې یو طرف ته الله قدیم وی واجب وی بل طرف ته صفات قدیم او واجب وی دا خو لازمي کې تعدد د وجبو تعدد د الهو دا خلکو غړ مشرکان دي یعنی دا مطلب نه ویږي نو تاسو غلط نسبت کوي نو دی وجنا د دې وهم د کټ کول د پر داسې وایا چې الله قدیم دی بذاته موصوف بصفاته او صفات سره قدم وجوب مو وایا عام خلک په دغه مطلب نه پوي په خو یو ملګری ما سره غلی نو ما مې بزی پڑھاو څنګه راته ناش نو ما مې بزی پڑھاو پر شمات وی دا تابع شي کنه اگر دلیر نږدې ملګری را سره چې کوم د آرمي کې افسر دی ریټایر وی دا تاسو شي نو خو چې تاسو به مسالې وای اوس به بزی کې خدا شي نه اخو حیران او صورت ته دا تلازم د پلان کې دا کیسي کنه ناغه دا خو تاسو په ما دا یوازې دا خو نه چې دا چې کنه مونږ وته مونږونه کوو روزي حسابه جدا کتاب دی مده جدا دا غیر لپاره په وړه څه کنه دین اوس هغه بل شانتي خېږي چې نو بازار پولیس سبب شروع کوي چې په داسه کتاب په حضور دی ورته تبلیغ نه سی روزه بلګي اپا کې هغه په بسیوا نو وی عوام په دې کو نه کوي ولا يطلق القول اطلاق قول نکش بالقدماء ذکر الله يذهب الوهم چې وهم لاړ نشي الى ان كل منها یعنی دته وهم لاړ نشي چې هر واحد د صفاتونه قائم بذاته داګین قائم بذاته دي او هر صفت قائم بذاته شو یو ذات شو دا صفات قائم بذاته شو او چې قائم بذاته شو موصوف بصفات الالوهیه او دا موصوف په صفات الالوهیت سره نو دا نقصانات پیدا کیږي دا دیو جنا صفات سره قدم وجوب موایا الله مو ما خو سانتازه پورې تا خبر وکړه خو بیا هم ګوره ویخ کې نه دا خبره ګرانی دي ولی صعوبه هذا المقام دا وجه د سختۍ د مقام نه چې د صفات د الله کې خبرې کول دا د عقل نه بهر خبرې دي دا غیر محسوس خبرې دي
او په دې کې خبرې کوي نو دا خبرې ګرانې دي صعوبت سختۍ د مقام د وجې نه ذهبت المعتزله ذهاب کړی فلاسفو ذهاب کړی الی نفي صفات نور دې خبره کوله معتزله فلسفیان صوفیان هغوی صفات زائده سره مني نه ایک یو ذات مني بس وی که اخوا نور زی توحید خرابېږي دا هغوی ایک یو ذات نه یو دغه ذات په اعتبار دا دې سره چې تعلق د مقدور سره دی نو قادر دی تعلق د معلوم سره دی نو علم دی تعلق د دغه پکې جهاد جوړي او نو دغه ذات مني بس والکرامیه او کرامیه ذهاب کړی الی نفي قدمها هغوی وی صفات قدیم نه دي ولی واجب قدیم صفات قدیم بیا به الهه متعدده راشي والاشاعره ذهاب کړی الی نفي غیریتها وعینیتها وین خدا صفات غیر د الله نه دي غیر د الله نه دي ځکه منشئ انتزاع دغه ذات ده والعینها وعین نه دي ځکه چې مفهوم د یو بل د جدا جدا دي